मामा साहब मना साहब या नाजिम बस ډېر خطرناک انسیډنټ هم دا غړنګ کړی دی ستر کمر کې ډېر ځای دی چوک بلوار ورور یې منان صاحب یې ته کوټی لزی دا سترګه د ډېره خراب ده امبولانس یې راوستي امر سلیم بنګي سره کې سړی ته خدمتګار سي ډېر سترګه وډاکټر سلیم ول کوټی لاړو ډاکټر سترګه مرګه وکړه چوټې زیات خوړل دي له خطرې دا وتل کې دی بیا دا کوټل شو کې وی امبولانس مو دراوي ما د کانسر ورته روان په دا کندهاري بازار کې دای روان دی ورو یو موټا اصل ځای روان داش ګل ماما صاحب دا خوش خواله خوا سره وشو ماما صاحب ته یې ستاده خور په کس زای راوځي دی ول بارا چاته یې سلیم ول د مال رانه کې سلیمه تا ته ستاده خور ما صاحب ګرځي د سنش کنده وکړه ولرنده د गाड़ी چوټ بم پیرسو تاسو پر یو پر سړای دی د کوم ځای وي د پښین پر سړای دی اصل ځای پارټي لري کې بس راغی وروري یار کوم نو په خبر ده د خدای شپې په د سرکاري باغ سیم دی بل ورځ راغی وروري ابس یار ولا بوز د مين سړی داسې سبزی دی او ښولی مني وینې سړی بس دا زموږ ملګری دی سبزی کې ضمانت پکې فلانا دی اوس ورور چې وراهوله مینې هغه دا سبزي و باډۍ ته وګوري یو یې زما شناخت کاټ ورکړي چې روپه دې ځي سات شوي چې ما دی وراوستی هغه زما شناخت کاټ ورکړي زموږ چې جنواز ته ماتې وه ما چې بوړه و بوړګي یې کوله ولاکن ما بیا وروستلی نه وی هغه به سوی نه وی ته به دوه شول هره خدای دې هغه ځای دی چې یم ته یو کین ملاکین د مور په کوڅ چک ته یې وار ودره موږ مېړه ست کړی نه ته دوه شوله چې هغه پر چا لاړ دا د اشرف کاکړ دفتر دی بیا ډېر موټه سړی و زه له یو چا سره ودرېدم دی بیا ډېر تر مخ تر سوی دی خو یې یم کړي چې شراب وکړم زه ډېر پاتې ما جوړ باره تم مازې یو بوړه وي د یو بوړ ما سره بولیاړي سړی بړوږي مه کوه دا خو موږ ښار دی خامخا بله واره ما جزامن خدای ویرام باندې جزامنه کاته مو وویل ما وروره داسې سړی دی ضمانت پرې کړی لیرا یې وه چا ته مه کوې چې ما سبزی وراوستی حاجي زامن چې دی ورسره وویل یا بابا دا بیا بله ورځ څوک حاضروي اخر کې ما بیا وروره یو د حاجي غني غاده مکان پر جوړ کړي باري ماما او یو کادر منګو الناصر په دغه خپل جوړ کړي بس چې ضمانت وکړي وروره نو دا تانې نه څنګه موږ روان یو بله واره چې ما ته شا ورته وکتلې ما خورۍ ورته وایي خورۍ په نالۍ سړی خورۍ داسې مې وکړي ګاډه هغه ما د بوډګانو ګاډۍ ویل د باره ما غاښ کړ نالۍ ته شو د پولیس ګاډۍ دی ما ورته باید په پښې دې ته بس بله ورځ چې ما د ضمانت ډر راوایستې نو ما په لاس ورکړي ما نو سجل له یوسه دا نو ستا ډوټي د یو کار دم نه دی کړی بس پلار به درایله کړي دا د غازي ارسلا خان پارک څنګه ودرېدې ول باران نه سم تللی باره زما پلار ژاړي دا به وړوګان شکه چې دا یم یو څه دی بیا په غازي ارسلا خان پارک سره ملا کو به جلسه یې کوله بیا درې میاشتې بعد خو شپږ میاشتې موږ پښین له کور یې د مچان په کلي دروازه ورو نیمه ګنټه قدر دروازه ورته کو خورۍ نه راویستې بله واره خوی تر منډل راته کتلي په ځان د وویل چې خلاص ولې خورۍ بړوا دا ګنټه ورته دروازه اوس باندې ما ول سړی پوست سړی هغه شنه سختره ده نه ده سټیمر جوړ کړي بس دا به بوتل وي چې دا د سرکش ټکټ پخوا خو ډېر ارزاني وایي پخوا بوتلان هم ډېر نه ول سیون اپ وي کوک وي بس دا اوریجنل پینټا شیزان په دغه څلور ایټم
بس لاړم سرکس له زه بیا ټکټ کاټوم دا بقایه پیسې د جیب راځه سرکس نه ډېر د لاوره کښېناستم بوتلان والا چې مبنال کې چې موجې ته لاس پیسې نه چې رانږدې سو چې ان نه وي هغه یې ټیم طلب کړي ولونې یې سړی نه پته غزلیک ما ول تور به ذایقه کې یو فرق نشته جیب اجازه ده ښځه مخم تللی دي په سرکس هم خوند نه راکوي د مو کاتې چې راووتم بیا کرایه ده بس په لوډینګ ګاډۍ کې راوختلم پر ډاټ پله یې کښته کړم ډاټ پله بیا خالي ټانګه ولاړه ده زه په شا کې کښېنستم پنجابی ما ته یې خان آګې اڼه سړی د خان هلته بله اراده د ولاړۍ آګې کرایه نسته ټیپک شوق رسېدو ما چې ټوپ ووایي چې ده پسې راکتل ما بیا د پرلنګ پاس کړی دي د ده له شاخوا نار دی او بینچوت کرایه لاوي سړی نسته ښځه هم کني احمدشاه نصیر دوې روپۍ کروش کړم دا څه خپل ګوتې وخاطه ګرځېدل نو زه په منډه یم پولیس والا په مخ راغی خو بیا دغه سړی دغه یو شی راپورته کړی په کړایي وسوی کېدای څه بابا سم سړی نه بابا بس سړی بس دا سړی دوی زبا م یوه منډه یا غواړي بیا مې چپل تس کړی زموږ بایی مې وشتی دي مې بیته دي د شپې ډوکټر کې زه پر روجار وته خیر دی ما پولیس والا پر افسید موږ په غیر جهانگیر اډل علي مرشد مې دی خدای دې وبخښي بیا موږ ډېر ښه سړی هغوی بابا دا د جهانګیر رشتېدار دی ما ته ویل جاوه په نه سامان وټو سړی د سرو زرو ګوتې دوه زاړه چپل سار به مې واخله واره که مې ویني وته کېدر دا خلاصېدای نه هلته مې سر ولګی بای سهار والخیر وایي ما برای ډېر هغه څنګه درته پروک شي هغه مسخیلان بس نه رو ښځه ګډ ښکاري سره بس چې واوښتی دی نو یو مسخیل به زنانګ بر سره پروت بله واره ګډي ول وروره خوش سوی یم دومرې نه یې پرته څه به زنانګ بر سره پروت یې ول ده سترګې وروڼه کې ول نه سم پرته کېدی بس بیا خدای خبر څه واخوا مسخیل تازه ضلع جوړه شوې دي پنجابی ډي سي ورغلی چارج یې اخیستی نو په یوه هفته کې دننه وکړه پر روته شوق کلرک ته ویل چې بس خوټې به راوړي بیا پښتانه ګرځه له خوټو نه پرته ساتي د مسخیل والا بیا ګرځه دغه مسلمان سړی څنګه خوټ بس چپړاسي ته ویل دي چې صاحب خوټ غواړي کلرک یې لاړ بس یې د پسه خوټې به د بازار راغی مسخیل چپړاسي بیا ته یو ځات تللی دي چورتې والې دي سړی که د خوټې نه کټېږه ته راسه حال جیبه که د صاحب بیا په بل شي ګزاره کوي راغی کلرک ته یې جاته که خوټې نه وې ته له صاحب حال وکړه په غنې بیا ګزاره کوي صاحب نه مخه نه راته وایي صاحب په ښځه کې دا و چې خوټې خوري نو بغنه هم خوښ ما ته یې مړه سر چیر وخورې ما سره بیا نږدې نایي هغه به درخته ته ناست دی ما ته ښه راښکاره کړي آینه یې هم ما ته راښکاره سړی بس ودښته کښېنه درولې په هغه ټې درخته ناست زه ورته ګورم دی په عینه کې معلومه شی د مېختر والا بس سر یې ور وخرایي بس بله غړی چې زه داسې عینه ته مو وکتلې د مېختر له والا سترګې وار په وار غټې شي دا دې تریخ تېل ورلګوه یاره سر کې ور واخلې نه ول پوک لګاو بیا زه ورکښته سوم اول د پوک کار یې نه دی تر صابون به د باد نه وایي
لایف باید مو ورته خلاص کړي یا ور مو ځګ ورکړي چې مو اوبه پر توکي هم څنګه ګزاره نه اوس هغه ډېر په ټکل بیا به دوه درې ځګه وکړه خیر کې به لږ ګزاره یې د ملتان آزاد الکان ټلیفون هېڅ سټوډنټ سره ما ته یې زموږ په پلاني پرنسپل کار بند دی زموږ د کالج پرنسپل دی ته به ټلیفون نه ورکړي او اوس خو زه وپاکي وزیر بله واره ما ټیک دی ټرای به وکړه کار اوس ټیک دی که نه یې کړې عدالت وتا استعمال पर टेलीफोन सलाम वालेकुम लोग लाई से बात कर रहा हूँ सारे अचकजी साहब का पार्टी का आदमी हूँ बस पर टेलीफोन की मसर पर खलास हुई प्रिंसिपल वलियार से कुछ की नास न इलाका पर था वलियार हुक्म करो अचकजी मेरा फेवरेट लीडर है बस रे दा सर मु स्टूडेंट की ताज डेर जातो को यार मुकर सर पर लो से ताले मुसल जातो उसे ब्यातंग हो ये बस भिजवा بچ مور ولا بس بل واره سټوډنټ ټلیفون دی زموږ کار پوس تاسو په وکړ موږ په نیا کړ سره په سبا نو کار بس بس چرای سیزن دی و اته کریټ چرای په منډي کې وخت جانګیرو کوچ ته مور دوی له ټلیفون وکړي ما بس دا په پرنسپل ته رسوي ملاقات نه دی شوی سره دا چکزیر دنه طرف ته په دسته بچره جوړ ورته زه درې میاشتې بعد بس پرنسپل سره نو ملاقات نه دي چې ورغه محمد پهلوان دی پرنسپل په کوڅه کې ناس لنډای ګټای سړی دی بس ورور چورنه نو ته نختارو دی ورته سوي دا چکزي سړی را روان دی ورور چې تاسو نیولای شم لمزي پر और पियाले बाबा से मरता और पियाले भाई बाबा से डेमा घंटा बाद एक्सपोर्ट चाहिए मेरा ले बाकी तो फेवरेट थिएटर देखो बेच देना चिल्ला बस ورور یار په اول واره پېښوریان سره تشکیل وسو کړ پېښوریان امیر مم دغه دی سپینځلې سړی دی د پېښور د خیبر پښتونخوا د شپې په ماجد کې دی میا والی کې زه تاجد منځ راکښین نو ما کې څنګه پېښورای پروت جوړاغم ستړي و مشوره وي خو به خیر دې کنه زه ته محمود خان پزنی نه کنه یا مشر شاهین پزنی و ماجد کوته یک ناشل زله می دانس سره کړ سره نو ولا ګستاشن ساره په منځ کې ول خدای له کو مو سره دا خبر نه کمال مور نیم کار دغه نیم دغه باندې بسره کار به نه خوري بس بیا نو دغه تشکیل ختم شوی بلواره بیا د مقبوضه کشمیر والا سره دغه وسو یو زم یو بل د مختار والا سپینجری پښتون را سره دی یو امیر صاحب چې دی هغه پښتون د ځوان الګ نور کړ د مقبوضه کشمیر والا د نچ دی آزاد دغه وخت کې هغه پښتانه پښتون سپینجری خدمت کې زه بیا وداس کوم بس د دوی خپل مای بانک سره شروع شول په د پښتانه خدمت مکو د دوه ډیر مردار کار دی زما یو پښلنده دی او مو چې د گای مو دی لا یا زمور نه کی ما تمہارا سارا کشمیر والا کا عورت ملا قیامت تک تمہارا خدا آزادی نہیں کی مثلا بیا ته شاو دی استغفر الله دا شو ته که مال قربان استغفر الله یا ول ځان سره موږ قومي جنگ شروع هر تشکیل کوماتي ول ما ته کدا د خدای د پښتنو کې غوړم ما ته خدای په لار کې د پښتنو سره دغه روایت کوم ورته خاطر سات قیامت دې ما خدای نه بلام جوړه بابا تعالی لوړلی والا ورغلی ولته د ازمو دین جوړه اوس موږ په غر کې په وړي بابا تعالی ته لوړلی به غیرت علاقه ته راځي